چې حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. څوک چې د رب ذوالجلال نه د زړه په اخلاص سره شهادت غواړي وی رب ذوالجلال به خامخا د شهید مقام ته دارسي اگر چې په خپل بستر باندې د مرګ ولې رانشي. نو دا الله نه شهادت غختل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیوه وا د پیغمبرانو عادت مبارکو د صحابه کرامو عادت مبارکو دا غي د شاګردانو تابعین تبع تابعین لک په تاریخ نظر واچو وګورئ. مدنی زندگی د نبی علیہ السلام لس کاله وا نو په لس کالو کې کوم غورو کو دغه وخت کې جهاد حکم راغلو په مدینه منوره کې دا مدنی زندگی ټوله د جهاد والا زندگی وا. مکی زندگی دا د دعوت او تبلیغ والا زندگی وا. ال د جهاد حکم نو د عفو او د درگذر حکم او تاسو ته کافر تکلیف هم در رسی سبا نه وای. نو مکی زندگی د نبی علیہ السلام او د صحابه ډیره سخته وا. کفار او مشرکانو با تکلیف ور رسول حکم دا او تاسو بس نه وای جوابی کاروایی بنه کوي. چې کله د هجرت حکم رالو نو کافرانو در دې پوری نبی علیہ السلام او صحابه نه پر غسل چې پلار کې هم براتله او حمله وې کولې پلار کې به په حمله کولې. خو چې کله د جهاد حکم رالو صحابه هو اولنا زړه ولا را پړسولې د مشرکان او کفارو نو د جهاد چې بیا دا وی کم انداز وکنه هغه انداز تاسو وګورئ. حضرت طلحه